أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. دا دیزه نه سورة بقره شروع کیږي. دینه مخکې سورة فاتحه هغه تاسو ویلې د خیر سره. د سورة بقره لومبني دویم او دریم آیت تلاوت ما وکړو. د دې مختصر ترجمه او تفسیر به ان شاء الله په دې سبق کې وایو. دا غي نمخ کې د سورة بقره او د دې قران د تفسیر متعلق یو څو اهم خبرې. یو دا چې سورۃ البقره ته سورۃ بقره ولې وای نو دا غي وجه دا چې بقره غواته وای. نو په دې کې مخکې چون کې د بنی اسرائیل او د غوا یو واقعه بیان شوی ده، نو په هغه مناسبت سره دې ته سورۃ بقره وای. بل دا چې دا یو ضروری مسله یا ساته قران کې چې کوم سوراتونه دي دا په دوه قسمه دي، سم مکی دي او سم مدنی دي. نو مکی سوراتونه هغه دي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي، او مدنی سوراتونه هغه دي چې د هجرت نه پس نازل شوي دي. نو دا سورۃ بقره دا مدنی سورت ده، یعنی دا د هجرت نه پس نازل شوی دی. په دې کې 286 آیاتونه دي او 40 رکوع دي، او دا د قران د ټولو نلوي سورت ده او د دې ډېر زیات فضیلتونه دي. خو یو فضیلت دا دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کور کې سورۃ بقره ویل کېږي نو شیطان د اغازینه تختی او په هغه کور والا باندې جادو اثر نه کوي، د جادو د اثر نه هغه محفوظ وي. او بل په دې صورت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو آیت ته چې هغه د ټولو آیاتونو سردار دی او هغه آیت الکرسی ده، او چې کم کور کې دا ویل کېږي نو شیطان د التنه تختی. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل و تاسو دا سلور سورتونه ازده کئ، یو سورۃ بقره، یو سورۃ نساء، یو سورۃ حج او یو سورۃ نور. نو دا د دې سورۃ فضائل شو. اوس مختصر ترجمه ده دې کو. الف لام میم د دې ترجمه موږ داسې کوو چې د دې حروف او معنا او مطلب باندې الله تعالی خو پويږي. ذالک الکتاب، دا کتاب، لا ریب، نشته د هیڅ شک فيه پدې کې، هدل للمتقین، دا هدایت د پرهیزګارو لپاره، الذين يؤمنون، دا پرهیزګار هغه خلق دي چې د ایمان لري، بالغیب، په غیب باندې، ويقيمون الصلاة، او دی موس قائمی، ومما رزقناهم ينفقون، او مونږه چې دوی ته کم رزق ورکړی دا غي نه خرج کړي. دا د دې لفظي ترجمه ده. اسانه ترجمه ده الف لام میم، د دې حروف معنی الله خو پويږي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، په دې کتاب کې هیڅ شک نشتا. هدل للمتقین، دا د پرهیزګارانو لپاره هدایت ته، راهنمایي ده. الذين يؤمنون بالغیب، دا پرهیزګار هغه خلق دي چې د ایمان او یقین لري په غیب باندې، ويقيمون الصلاة، او د موس قائمي، ومما رزقناهم ينفقون، او مونږ چې کم رزق ورکړي دا غي نه خرج کړي. د دې آیاتونو مختصر خلاصه او په دې کې مختصر یو څو خبرې دادي. الف لام میم دا حروف مقطعات دي. د مقطعات معنی دا چې هغه حروف چې هغه جدا جدا ویل کېږي، نو دا چون کې جدا ویل کېږي الف لام میم بیل بیل ویل کېږي، نو دی وجه نه دي ته حروف مقطعات وایي. د دې معنی او مطلب څه دی او تفسیر څه دی، نو دا الله ته معلوم دی، او دا د الله او د رسول په منځ کې یو راز دی، او نور خلق هغه په دې باندې عالم نه دی، هغه ته د علم نشته. دا حروف مقطعات تقریبا قران کې 29 سوراتونو په شروع کې راغلي دي، او دا د الله او د رسول په منځ کې رازونه دي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک اسم اشاره ده، اول کتاب نه مراد خاص کتاب دی چې هغه قران دی. نو مطلب دا چې دا کتاب یعنی قران چې دی په دې کې شک نشته. شک نشته مطلب دا چې دا بشک د خدای کتاب دی، دا د پیغمبر د ځان نه دی لیکلې،
او نه په نورو خلقو باندې لیکلې دي، بلکې دا د الله د طرف نه د نازل شوی د جبرائیل علیه السلام په واسطه سره. او دویم معنا او مطلب دا دی چې په دې قران کې چې الله کوم خبرې کړې دي نو هغه هم بشک بشوبې دي، حقیقتا دي، یقیني دي، پاغه کې څه شک نشته دی. نو دا د دې مطلب شو. هدل للمتقین، دا قران هدایت ته د متقینو لپاره، هدایت راهنمایي ته وی، لار خودنه ته وی. نو قران چې دا خلقو ته د الله والا لار خي، د جنت والا لار خي، د انسان د کامیابی د دنیا او د آخرت د فلاح لار ورته خي. نو دی وجه نه دا د قران صفت ته چې دا هدایت ته د متقینو لپاره. متقین کم خلق دي او تقوا ست وي. نو الله فرمایي چې دا متقین هغه خلق دي چې دی کې یو څو نخي به موجود وي، یو څو صفاتونه الله بیانوي چې هغه دادي چې الذين يؤمنون بالغیب. لومبني صفت دار چې دی کې به ایمان بالغیب وي، یعنی هغه خبره چې د انسان د حواسو نه ماورا دي، د انسان عقل هغه ته نشي رسیدي، دی به محض د پیغمبر په خبر باندې پاغي ایمان لري، لکه د الله تعالی ذات شو، جنت شو، دوزخ شو، فرشته شو، جنات شو. دا ټول چون کې د حواسو نه غیب سيزونه دي. او د یو مسلمان ایمان په دې بنیاد چې الله او رسول دا سی ویل دي نو دا به یقیني وي، نو دا ایمان بالغیب دی. او د الله په نسبت باندې معتبرم ایمان بالغیب دی. نړومبني صفت د متقینو دار چې د دې بد الله او رسول په خبرو باندې ایمان وی، یقین به وي، او بالغیب به وي، بغیر لیدو به. او دویم صفت دا وي یقیمون الصلاه، چې دی و موس قائمي. موس کول او موس قائمول د دواړو کې فرق دی. نو موس قائمول بدای چې هغه د ټولو شرایطو د آداب سره، د غي د وضو، استنجا، د غسل او د غي د فرایض او واجبات سره په خپل ټیم باندې ادا کول چې نو دې ته اقامت الصلاه وي، موس قائمول وي. نو د مؤمنانو دویمه نه خدار د متقینو چې دا به د موس پابند وي او د غي د وختونو پابند وي، موس په پابندۍ سره کوي. او دریم صفت دا چې و مما رزقناهم ينفقون، چې مونږ کوم رزق ورکړی دا غینه به خرج کوي. د دینه مطلب زکات هم دی او نفلی صدقات هم دی. زکات خو چون کې په صاحب نصاب فرض دی، خو بخامخا ور کوي او کنه ور کوي نو پاغي باندې وعیدونه دي. او باقی نفلی صدقات وغیرہ هغه هم دی د خپل مال نه ور کوي. نو دا د نن سبق دغه درې آیتونو خلاصه ده. او اهم خبره پکې دغه بیان شوی دی چې یو حروف مقطعات او پیژنې چې دا څه ته وایي. نو دا هغه حروف دي چې هغه د قران 29 سوراتونو په شروع کې راغلي دي، او د دې ترجمه موږ دا سکو چې الله د دې حروف په معنا او مطلب باندې خپوي. او بیا مخکې د کتاب باره کې خبره شوه چې قران بشک او بشوبې کتاب دی، هدایت د متقینو لپاره. او بیا د متقینو صفات په هغه کې بیان شوی دي. نو دا د نننی د سورته بقره د درې آیاتونو مختصر ترجمه او تشریح ان شاء الله باقی نور سبق بیا سبا وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.